بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري پرون سبق کې مونږه د سیدی تلاوت با شروع کړو نو موږ چې سیدی تلاوت چې څوک وې څوک واوري نو باغ باندې د سیدی آیت د لازم ده د سجدي تلاوت په لازم ده سجدا په کوم آیتونو کې راځي چې یا به الله تعالی د سجدي حکم کړوي یا دا چې د دې خبرې ویلي چې کوم کسان سجده کړی دا او په خبره کړی چې دوی خبره من الله یا چې دا الکائنات د لپاره د سجدي ذکر شوی چې کائنات سجده کړی دا او یا کافران په دې خبره باندې زور لې شوی چې هغه سجده نه کړي دا به سجده کوي د سجدي مبارک بیا درې حدیثونه پرون ویل شو او احکام د سجدي تلاوت من پای کې درې خبرې کړې وي چې کله سړی د آیت سجدي ووري وای کدا په خپل اوریدل او کنه اوریدل نو بده باندې بس سجده آیت لازمي دا شان د سجده تلاوت ووریدل نو هم په بده باندې سجدي تلاوت لازمي دا شان د سجدي تلاوت امام کړه او مقتدی چې نه دا لکه سجدي تلاوت امام ویلا مقتدی وسره د مقتدی نه ویری او د امام د جنبه په مقتدی او په امام ځوان باندې لازمي بیا بعض څه کسان په باندې سیده سوا لازم نه لکه موږ ویلو په حیض والا زنانه نفاس والا زنانه د ماشوم د مخې دا جنن دانشته دا خوب والا باندې په ودس کې باندې بیا وی ولا يجب سجود التلاوه اذا سمع آية السجدة من غير آدمي وإن واجب سجده تلاوت کله چې دی واوري آیت د سجدي د سړی نه علاوه د بل چانه کأن سمعها من الببغاء لکه دا واوري د توتینه خبرې چې کوي نو دا توتینه واوري د لیاله بل څه نو بری باندې سجدي تلاوت نه لازمي وکړه روان ده گزاره وکړه ولا يجب سجود التلاوه او نه واجبېږي سجدي تلاوت اذا سمع آیت السجدته کله چې واوري د آیت د سجدي من آلة حاکیه د یو داسې آلې نه چې نقل کوونکې د आवाज وي کشریط التسجیل لکه ټیپ ریکارډ شو والفونوغراف او ګراموفون شو ګراموفون لکه اوس په خاطر معنی کې بعد او کنه کیسټ په بغیر کې خودو یو څه ورته راخته کو آی کې بدا ویل کېدو نو د موبایل او د ریکارډ او د ټیپ او د هر څه دغه یو کم دی چې بری باندې سیدی تلاوت نه لازميږي پوه شئ چې لکه هغه وس دارا چې لکه وس په موبایل باندې یا په هر څه باندې خلای او ته اوري لکه برای را ساوي او ته اوري نو بیا چې نه بیا په سیده ساو لازميږي او کله یو نه وکنه لکه برای راس نه نو بیا لکه ریکارډ کړي وو بیا د کوونو په دې باندې سیده ساو نه لازميږي دا سیده تلاوت نه لازميږي وجوب سجود تلاوت تارتن او بیا وی چې واجب کېدل سیدی تلاوت کله کله دا موسع يكون موسعا کله کله فراخ کړي شي وتارتن يكون مضيقا او کله کله دا تنګ شي مطلب دا دی چې دا سیدی تلاوت کله دا آیت وي نو کله پتا باندې سجده فورا لازميږي او چې تبه کې تاخير کین او بیا ورسونه کیږي او کله دا چې لکه پتا باندې ابدا موسعا لازم شي موسعا مطلب دا چې فراخي پکې را که هر کله دی وکړه پوه شو مې باندې نو په مانځه کې پتا باندې لازم شي نو بیا په دغه ټایم کې وکړي او کا په مانځه کې باندې لازم نشولا اسی د بازار بهارو نو بیا هغه ته موسعان مطلب دا چې هر کله کې جو کول شي هر کله کې موسعان دا مطلب دی چې فراخي سره چې فراخي په کې په وخت کې ډیروالی هر ټایم چې دی کې نه هغه کول شي ادا کول شي مضيق معنی تنگل شوی چې بای کې لکه دا وخت په کې تنگل شوی لکه پرې کې نه کېږي وجوب سجود تلاوه تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا وهي واجب کېدل د سجدي تلاوت کله کله داوی په فراخي سره او کله کله وی بعد تنکل شي وخت بیا وجوب سجود تلاوه يكون موسعا وجوب د سجدي تلاوت به موسع کله وی اذا حصل موجبه خارج الصلاه کله چې حاصل شته د موجب دري د مانځنه بهر مطلب دا کنه چې په د باندې د سجده د مانځنه بهر لازم شي د مانځنه بهر د سجدي آیت وی واوریدو نو فلا يأثم دینه ګناګاریږي اذا اخر سجود التلاوه خارج الصلاه چې کله د مؤخر کې سجدي د تلاوت د مانځنه بهر ولكن يكره تاخيره تنزيها لیکن دا چې دنه مکروه دي مکروه تنزیه سره لکه پوښتنه مې معنی ها چې لکه تاسو سجدي آیت ولوستو د مانځنه بهرو نو دا کته هر کله کې بلی باندې ګناګاریږي نو
او کتبه کې تاخير کې نو دا مکروه تنزیهی دي. خالي ويكون سجود التلاوه او وی بسیدی تلاوت مزيقا تنکړل شوی اذا حصل موجبه في الصلاه کله چې حاصل شي موجب درې په مانځه کې به انتلا آیت السجده وهو يصلي په داسې حال کې چې لکه د تلاوت د آیت د سجدي وکي او د مونږ کوي پوه یعنی په مانځه باندې ولاړ نه او آیت د سجدي وي نو بیا په دې باندې فورا چې د سجدي تلاوت لازم ده. پوه شو باندې دې کې وځ دا دغه باندې چې مانځه نه بعد په مانځه کې یو روان دي چې په مانځه کې کوم سجدي آیت تا وې درې ته په دغه مانځه کې به بیا سجده وکړي او مانځه کې سجده نه کړو بهر ته نش کوله بیا ګورانګاري وقد خا ويكون سجود التلاوه مزيقا تنقلشي اذا حصل موجبه في الصلاه کله چې حاصل شي واجبون کې د دې په مانځ کې بان تلا آیت السجده وهو يصلي لکه د تلاوت کې آیت سجده په داسې حال کې چې مونږ کوي وفي هذا الحاله يجب عليه اداؤه فورا او په دې حالت کې یعنی چې د کله په مانځ کې د آیت د سجده ولوستو نو په دې حالت کې لازمي کې پته باندې ادا کول د سجده فورا په دې لازمي کې نظر وکړي او دا فورا چې د سونه مقدار ده نو وی وقدر الفور او مقدار د فورا بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آية السجدة زمن يسع أكثر من قراءة 3 آيات چې یعنی فورا ادا کول نه فورا بسونه وقي چې د آیت سجدي وي نو دغه آیت د لوستلو نه بعد د سجدي کول پورې په دومره وخت بدني سر شي چې بای کې 3 آیاتونه لوستلېږي کدریو آیاتونو نه ورستو دا مطلب د آیت د سجدي وي او بیا په څومره ځان لګي تلاوت کوو او دې پکې لکه سجدي لاله نو فورا کېدل د دې انده باطل شول اوس به بیا د رکوع وکړه په رکوع کې نیت وکړو په رکوع کې هم د سجده برابرېږي په سجده کې وکړه په سجده کې هم برابرېږي خو لکه فورا هغه فورا کېدل ختم شول. وقدر الفور او مقدار د فورا کېدو به الله يكون بين السجده چې نه به د سجدي چې وی به د سجدي او بین تلاوت آیت السجده او بین تلاوت آیت السجده کې زمانون داسې زمانہ یسعو چې هغه طاقت لري چې فراخ وي اکثر من قراءه 3 آیات ډیر د دریو آیاتونو نه دریو فإن ماذا بينهما زمن کچره ادمانو په منځ کې د آیت د سجدي او د سجدي تلاوت په منځ کې تیر شو زمانون داسې زمانہ یسعو اکثر چې هغه طاقت له ډیر د دریو آیاتونو نو بطل الفور لا فورا کېدل باطل شو. فإن لم يسجد لآية السجدة وای کچرتا د سجده ونه کړله د آیت سجدي ته نه بلکې رکوع وکړله قبل انقطاع الفور مخکې د فورا منقطع کېدو مطلب دا کنه چې د سجدي آیت وي او د سجدي د آیت نو وروسته درې آیتونه ویني نو چې د رکوع لاړو او په رکوع کې نیت وکړو د سجدي ونواب الركوع السجده او نیت وکړو په رکوع کې د سجدي نو اجزاته دنه بدا سجده بشي کافی بشي پورا بشي کدا اذا لم يسجد لآية السجده دا رنګ کدا سجده ونه کړل د آیت د سجدي بل سجد للصلاه بلکې د مانځه سجده وکړه قبل انقطاع الفور مقد فورا ختمېدونه نو اجزاته نو دا د کافی د لپاره سواء نواسل د تلاوت ام لم ينمها وای کچره د نیت پکې د سجدي کړه او کنه کړه مطلب دا دی چې دغه آیت ته سجدي ولوستو او بیا رکوع لاړو په رکوع کې نیت ونه کو او سجدي وکړه نو کله نیت کړه او کنه کړه خدغه به سجدي تلاوت د لپاره اوس کافی شولا اوس د سیدا چې لکه دا آیتونه په سوي درې آیتونه سلور آیتونه په سوي نه رکوع وکړه او نه سجده وکړه نو فاذا قطع الفور پس کچره منقطع شو دنه فورا کېدل فلا تسقط عنه نو ساقطي کې دنه دا لا بالركوع ولا بالسجود نه پر رکوع کې نه په سجدو کې د مانځ لپاره ويجب عليه قضاء تلك السجده او لازم به پر باندې دغه سجده بسجده خاصه په خاصه دي سره ما دام فی صلاه صبح چې په مانځ کې دي ان صبح چې په مانځ کې دي نو د په مانځ کې یو سجده به سیوا وکي او په دغه نیت باندې چې په مانځ کې را باندې کوم سجده لازم شو چې هغه سجده دی وکي وځي لاله چې په دغه کې هم نقل نو بیا به شر کوي نو فإن خرج پس کچری دی راوته د مانځنه فلا يقضيها نو قضا بدن راوړي دی خارج الصلاه د مانځنه بهر چې دغه د مانځنه سجده وکړه مانځه کې د آیت سجدي وي او د مونږ کې د سجدي ونه کړل نه په دغه وخت باندې وکړه نه په بل ټایم کې په مانځه کې وکړه خدای مونږ ختم کو سجدي په پاتې شولا
نو بیا به قضا نه راوړي ولې لانه قد فات وقت هذا دې وخت فوت کو اما اذا خرج بصلاته کچره دې منځ راوته په سلام سره فانه يقضي انه بهم قضا راوړي شي خو کله ما لم يعمل عملا ينافي الصلاه چې سو پرې د څه عمل نه کړی چې نماز نه منافي کله چې عمل وکړه کا مطلب دا د سیدی آیت وی نه په قرات کې هیر شول چې سیدی له لړ شي نورست بیا چې راځه اوس وکم جو هیر شته او په دې کې سلام وکړو چې څنګه سلام وکړو آیات ورته چاله کما آیات د سیدی لوستل او ما خو سیده ونه کړله نو په دغه ټایم کې چې سو پرې چا سره خبرې نه کړي نو دا ډایرک مدري غسي ډایرک وسیده وکي فروع تتعلق وين بس کنه ها ویم کا بس یو خبر ماته کوئی ها وای هو